انشاءاللہ تعالی من آغا بیعت کرے کہ کم انصاری مدینہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس بانی کرو من آغا بیعت کرے اور من منافقان نیو شیخ پر من با انشاءاللہ تعالی دخبل بدن دا بینی تر اخیری ساس کی پوری انشاءاللہ تعالی دخبل قائد محترم دے قابل سر چکم نے روا دوائیو او انشاءاللہ پیس حالت کے رستو کے دو والا نیو دین آباز دا ریاض سعودی عرب زمانگا نمائندہ زما یوڑیر عزیز کشر جواد توحیدی سیبتا بلنا ورگوم چراشیو مختصر خطابو کی دے اجتماع تا بیا انشاءاللہ حضرت مولانا شمس العدی سیب ناظمی اعلی جماعت اشاعتی توحید و سنہ خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی دخپلو سفارشات سرا او دخپلو قیمتی خطاب سرورا دی او بیا با انشاءاللہ تعالی آغا قیمتی گڑی انشاءاللہ تعالی راشی چکمی دا مونگ و تاسو دری ورزنا پا انتظار بانیو او آغا قائد محترم حضرت العلامہ شیخ القرآن سے خطاب دے انشاءاللہ تعالی جواد توحیدی سے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه زما محترم قائد محترم سے زما استاد او زما مشفق او محبوب او نور علماء کرام ملګری زټول تا د اجتماع پر اتګ باندې د خپل ملګرو د ریاض سعودي عرب د طرفنا بخیر علی وام دغه یو نمائنده د سعودي عرب ریاض د طرفنا مقرر شوم مخکې ورځو کې زموږ شورا ملګرو دا انتخاب کړو چې دا زموږ د ریاض د طرفنا یو نمائنده وي موږ ټولو ته معلومه ده چې د قرآن او د سنت خدمت دا په هر ځای کې په هر ډګر او په هر میدان باندې کوو او دا مونږ د دې مرکز نه زده کړی دی که مونږ مسافر یو او که مونږ مقیم یو خو مونږ به د قرآن مرکز نه پرېږدو دا زمونږ شیخ القرآن رحم الله سره او شیخ محترم سره وعده ده چې مونږ رستو کېدو والا نه یو ځکه دا د امن چغه ده د امن اعلان دی چې امن راځي نو هغه صرف د الله په کتاب باندې راځي او په سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دا یو علامت دی چې نن د دنیا ګوټ ګوټ ته د الله شاه قرآن رحم الله आवाज رسیدلی دی شیخ القرآن رحم الله فرمایل ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار
زمان رستو زمان نخو تا وګورئ زمان نخی په ما باندې دلالت کوي چې دا یو حق پرست سړی و یو امن پسند سړی و په دې عام ملک کې امن راوستی و په دې ټوله دنیا کې د امن اواز کړی و که هر دنیا کې زمون ملګري دي د جماعت اشاعت التوحید و سنت پیروکار دي نو هغوی به د قرآن او د سنت درسونه کوي دا زمونږ عزم دی انشاءالله او هغوی به د امن اواز کوي که دې ملک کې دي او که سعودي عرب کې دي او که دوبۍ کې دي یا نور ملکونو کې نو مونږه د خپل ملک سره ډېره مینه ده مونږ د دې ملک خیرخوا یو او مونږ د دې ملک دپاره د امن اواز اوچت کړی دی نو که هغه هلته زمونږه مسافر راځي نو هغوی ته هم د امن دعوت ورکوو د هغه ملک د امن اواز مونږ کړی دی او دلته هم د امن اواز مونږ کوو الحمدلله صرف بریاض کې تقریبا 22 درسونه زمونږ د ملګرو چلیږي او په هغې کې جدا جدا حلقې دي چې د حلقو بیان زه اوس نشم کولی ټول ځکه مختصر ټیم دی او ما د هغې یو لیست ما جوړ کړی دی د هغې د درسونو د حلقو چې کوم زمونږ مشران دي شیخ القرآن رحمه الله حسین علی رحمه الله دارنګه شیخ عارف رحمه الله کابل ګران شیخ رحمه الله او شیخ صاحب داسې نور زمونږ مشران د هغوی په نومونو باندې حلقې دي او باقاعده خپل انجمن او خپل تنظیمي کار چلی زما نور ملګرو ته هم دا خواست دی چې په بهر ملکونو کې دي هغوی د خپل جماعت سره مینه وساتي هغوی دې د امن اواز وکړي هغوی د قرآن او سنت خلکو ته وښیي ځکه شیخ القرآن رحمه الله دا وصیت و چې زما مرګ دا نه دی چې تاسو په ما باندې خاورې واړوئ بلکې زما مرګ به دا وي چې تاسو درسونه د قرآن پرېږدئ نو درسونه د قرآن اب مونږ نه پرېږدو که نه انشاءالله تر مرګه پورې به مونږ د قرآن او د سنت خدمت کوو که مونږ په هر ملک یو په هر میدان یو هر ډګر یو او د دې ملک د امن خیال به ساتو او که په هر ملک یو د هغې د امن خیال به ساتو او قرآن او سنت باندې به امن راولو دا زمونږ مشن دی او دا به دنیا ته رسو انشاءالله الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي